کومه جهانګیري تحصیل نظامت چې دی هلته ډېر ټف مقابله روانه ده او ډېر سرګرمیان ډېر زیاتې پهله روانې دي. نوجوانان امیدواران ولاړ دي او سهار نه چې والې ماسخوتن پورې چې څو پورې ستړي شوي نه وي او خوب ورته نه وي راغلی دونه پورې هغوی سرګرمیان انتخابي سرګرمیان روانې دي. کم سیاست کې نوی راغلی دی سکندر خان خټک چې هغه خاندان مخکې نه په سیاست کې راغلی 40 کاله د هغې خاندان سیاست دی. هغه نن هم کم مونږ ته کم سرګرمیان کم فوټیج راغلي دي کم فوټان راغلي کم کارنه میټینګونه راغلي یا ټول سیوا دي. هغه نظامپور کې هغه 2 جلسو خبرونه مونږ ته راغلي پای کې شمولیت هم دي. داسې چشمۍ علاقه ده پای کې لوی جلسه ده پکې هغې کې شمولیت هم دي پکې. داسې خیر آباد کې لوی جلسه ده او شمولیت هم پکې دي. داسې په جهانګیري کې سکندر خان خټک چې دی لوی جلسه ده شمولیت دي او شهیدو علاقه ده هلته کې سکندر خان خټک انتخابي جلسې دي. هغه کلی دی هغه هوم ګراوند دی تحریک انصاف ایم پی ای د ادریس خټک هغه کلی دی هلته شمولیت شوی و. د ادریس خټک چې کوم محله ده هغې کې هم د یو کارنه میټینګ کړی دی او هغې کې یوت چې دی نو ډېر تعداد کې د سکندر خان خټک سره شمولیت اعلان کړی او کم این پی دی این پی کې شمولیت اعلان کړی او این پی ټوپیانې په سر کړي دي. بل طرف ته موږ ګورو مصري باندې کې کوم دی سکندر خان خټک والد صاحب دی مسعود عباس عام مورچه خو هغه مستقل سنباله کړي وه او نن چې دی نو لوی درنه جلسې کړي او کوم تېر شوی کوم ایم این ای پاتې شوی دی او اوس په هماوي نیشن پارټي کې سراج خان یو پاور شو کړي دی چې هغې ته سراج خان خطاب کړی و دغه شان مسعود عباس خټک چې دی او سکندر عباس هغوی ورته خطاب کړی دی او د علاقې کې چې دی ډېر لوی دغه روان دی گیم چینج روان دی پکې او هغه علاقې کې دا یو اثر تاثر پیلاو شوی دی خلکو کې او فضا جوړه ده چې مونږ چې څوک سپورټ کوو ووټ ورکوو د علاقې عوام مقامي کم اوسېدونکی دی لکه سکندر خان د دغې علاقې دی اوسېدونکی دی خپل علاقې کسب جوان به مونږ کامیابوو. نو هغه علاقې د سیند غاړه پلې چې شروع شي میسانه مصري باندې مرهټي علاقې هلته سکندر خان چې د ډېر لوی ریسپانس ته روان دی. ګرانو کتونکو په بو تحصیل ته هم راځو خو په دغه جهانګیري تحصیل کې